والسلام على سيدنا محمد الذي خص علماء أمته بكريم خطابه حيث قال: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وصحبه السادات البرر المتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على عجزه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من بان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. دركني فاهمة سلمان جدا، دركني فاهمة سلمان جدا، نيت بمن ينزل القرآن بالسنة. جماعة حضرت الصلاة يوم حالي علم جماعة حضرت كل طالبان ورنزا وعام مسلمان بني جماعة بخبر أو بيان ورسل دوي ترفتوي أو أول خلزان تمخاطبي أو بيان كل مغلورة. جماعة عزيزان، دا مدارس، دا مساجد، دا إسلامي درگاوي، تعلیم داوي، دا إسلام، دا هداية، دا رشد، دا علم وعرفان، دا حكمت، دانائی، دا اسرار، رموز، سرچنی. إذي بنياد رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم إخيره ظاهر خبر دا کمش بنیاد سردار دو جهان، فخر انبیاء، فخر کائنات، افضل الرسول، خاتم الانبیاء، الذي لا نبي بعد. هذه بنياد فيه اغلق كيشي نانا اغلق مشكلي. كتابنا في لكلي رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم شكلاد مكي مكرمي زادها الله كرما وشرفا هجرت فرمائلو بكفار مشركين نمظالمنا داويد وحشة وبربريتنا. رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم داغو فدایان، داغو جانساران، داغو پتنگان، داغی پروانی، داغی عاشقان، داغی محبین، داغی سالکان تنگ راغلل دو خداوند متعال وحكم سرا رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم هجرت فرمائی. ڈائریکٹ علیہ السلام مبارک مدینی منوری طرح داخلی گی. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباتا چپاغی بسی دا مدینی دا حدود مبارو انن سوا دا مدینی آبادی داغی حمارتون تعمیرات قباتا رسیدلی دی. علیہ السلام رنبے تشریف، رنبے قیام قبا کی فرمائلو. قبا کی علیہ السلام رنبے عمل تو مبارک علیہ السلام قبا کی وسعہ مسلمانان کریم زان دا پارا دا بنگلے انتظام نہ فرمائلے، زان دا پارا دا رہجگاہ انتظام نہ فرمائلے، زان دا پارا دا دکان انتظام نہ فرمائلے، رکول نمک کی دا مسجد انتظام فرمائلو، دا سجدہ دا عبادتگاہ انتظام فرمائلو. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ودی خپل عمل سرا
خپل امتیانو ته یو پیغام ورکوي چې ای زما امتیانو ای زما نوم اغوستونکو ای زما د عقیدت محبت تغییدارو ستاسو لومبی عمل به د مسجد آبادي او د هغې تعمیر نو که یو څوک ځان صحیح حقیقي معنو کې د علیه السلام مبارک امتي ګڼي او ځان ته وایي نو هغه به د رسول کریم مبارک علیه السلام په طریقه نقش قدم د هغې په تګلاره باندې روان وي هغه انسانان چې هغه د مسجد د منبر او محراب د مولا خلاف وي د هغوی دشمن وي د هغوی په فحال وي د منبر د محراب د مسجد مدرسې دشمنی در حقیقت د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم دشمنی او د رسول الله دشمنی در حقیقت دا د خالق کائنات دشمنی ده د خالق کائنات سره څوک دشمنی کولی شي دا علماء کرام دا طلباء عظام دا د نبی صلی الله تعالی علیه وسلم جانشین د رسول کریم مبارک علیه السلام ترجمانان نمایندگان دا هغه وارثین دي یا مسلمانانو ته استازوی د څوک په سپک نظر باندې وګوري ته خفه کېږي که نه خفه کېږي جواب به راکوئ خفه کېږي که نه خفه کېږي ستا ورور د څوک په سپک نظر باندې وګوري ته خفه کېږي که نه خفه کېږي نو څوک چې د الله دوست وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوست وي د هغې وارث وي د هغې نماینده او ترجمان وي نو څوک هغې ته په سپک نظر باندې ګوري آیا رسول الله به نه خفه کېږي یقینا خفه کېږي هغه خلکو ته یو میسج او پیغام ورکوم چې کوم علماو ته کم طلباو ته مساجد و مدارسو په سپک نظر باندې ګوري یا د مساجدو د مدارسو د علماء کرامو د طلباو د ختمولو ناکام کوشش کوي کوشش کوي ناکام چا چې د مدارسو د مساجدو د علماو د طلباو د ختمولو کوشش کوي چا چې د اسلام او د اسلام د نام او اصول د ختمولو کوشش کوي الله پاک د خور سره خور کوي الله پاک ټوکړي ټوکړي کړي روس وحشي بربر د وخت فرعون ظالم چې په هغې وخت کې سپر پاور ځان ته غټ طاقت ویلو په افغانستان باندې حمله وکړه د هغې عزایم دو چې ځان تورو اوبو ته ورسوي او په دغه دنیا باندې خپل جابرانه ظالمانه تسلط قائم کی خپل وحشت او بربریت ته فروغ او دوام ورکړي لیکن د اسلام په نوم باندې قرباني ورکوونکي مجاهدینو د جهاد په برکت باندې د هغوی د شهادت د هغوی د قربانۍ په برکت باندې رب کائنات د وخت ظالم وحشي بربر د وخت فرعون چې د خدایي دعوی کړې وه الله پاک نیست و نابود الله پاک زیر و زبر الله پاک د خور سره خاورې کړي نن سبا چې کوم د فرعونیت او د خدای دعوی کړې ده ځان د سپر پاور وایي او په ټوله دنیا باندې جابرانه تسلط قایم کړی دی او ټوله دنیا ته د غلامانو په نظر باندې ګوري او دا ټوله دنیا دا ټول ممالک دولتونه حکومتونه زموږ غلامان دي امریکا د وخت بربر وحشي ظالم فرعون دا هم انشاءالله العزیز الله پاک دغه فدایانو دغه مجاهدینو دغه ځوانانو دغه غیرتي مسلمانانو د قربانۍ د شهادتونو د مقابلې د جهاد په برکت سره الله پاک په 250 ټکرو باندې تقسیم کړي تاسو ان شاء الله وایي الله پاک په زیر و زبر کې الله پاک به هیڅ نابود کړي اے خدایا اے خالق سماوات اے خالق ارضین امریکا درنه نیست نابود غواړو زیر و زبر درنه غواړو مختورنې درنه غواړو اے خالق سماوات ارضین څنګه چې تا روس سوال لسکړې کړو او تېښتې ته مجبور کړو اے خدا دغه وحشي بربر دغه یهودیان عیسایان دغه د وحشیان بربریان فرعونیان اے خدا ټوکړې ټوکړې کړي او نیست و نابود زیر و زبر کړي عزیزانو ما د مساجد و مدارس خبره کوله
دا علماء کرام دا شيوخ اعظام دغه د دین کلی مزیدار غلام دا د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم نمائندگان دي ترجمانان دي وارثان دي ګور تاسو ته خفه درنشي آزار درنشي ضعیف درنشي د قیامت په ورځ په میدان محشر کې په سخت وخت کې د نبی پاک مبارک علیه السلام بلاس تاسو ته غریوالي دي تا زمانہ آئنده تا زمانہ ترجمان تا زمانہ وارث تا زمانہ ولی آزار کړو ولی ذلیل کړو حدیث کے راضی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے اللهم ارحم خلفائی اے خدا زما پر نمائندگان و ترجمانان و جانشین و بانی مہربانی و فرمائے قیل من خلفاء یا رسول اللہ ستا خلفاء جانشین نمائندگان ترجمانان سوق دی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم د مملکت بادشاہ د مملکت وزیر اعظم وزیر خارجہ داخلہ همدارنګ وزیر اعلی هغه خپل خلیفہ جانشین نمائنده ترجمان نه دی ویلي رسول کریم چاته خپل نمائنده وی چاته خپل ترجمان نه وی الذين يرون احاديث ويعلمونها الناس وی زمان نمائندگان ترجمانان هغه خلق دي چې هغه زما خبرې نقل کوي او خلقو ته د هغې تعلیم ورکوي او د نبي پاک مبارک علیه السلام د خبرو تعلیم کوم ځای کې ورکول کېږي سکول کې نه موږ د سکول خلاف نه هغه یو د وخت ضرورت دی کالج کې یونیورسټي پوهنتون کې نه د رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د تعلیمات تعلیم او د رب کائنات د فرامین او ارشادات تعلیم ورکول کیږي په دغه خارو غریبو مدرسو کې دغه ملنګان دغه درویشان دغه فقیران دا د رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د تعلیمات او د الله د فرامین او ارشادات د نشر او اشاعت لپاره خپل شب و روز کوششونه کوي کوششونه کې اخلي نو اصل د علیه السلام نمائندگان ترجمانان دي حدیث کې راځي قیامت په وخت ورځ باندې چې ټول عالم انسانیت به پریشان وي لمر به یو زراعت شي دماغ د انسانانو په سرونو کې داسې جوش وي پټکیږي لکه څنګه چې کټوا جوش وي پتیله کې شوروا جوش وي داسې به پټکیږي نفسا نفسی عالم بوی انبیاء با آواز کے ربی سلم سلم کلو پریشان ہوئی پدا مشکل وقت کی پا مشکل مقام میدان کی اللہ پاک کو یو سو قسم انسانان ہوتا دا عرش سائلہ نظام ورکی روایت کی بعضی دووں قسم راغلی لیکن دے کے انحصار ندی نور ہم روایت شریف پائی کی دو قرآن شریف طالب علم دو قرآن شریف معلم طالب قرآن معلم قرآن طالب حدیث معلم حدیث دابم دعال سائل آتی بلاوی اے عزیزانو عام مسلمانانو توین کتاسو دا قیامت کا مشکل و رضوانی دا رب کائنات دا عرش سائل آنی سائل غواری التبل سائل نشتشی التبیعی سم نشتری لکه دا عجز سائل آنی سائل غواری راشی خپل بچیان دا قرآن مجید طالبانی کی راشی خپل بچیان دا علوم دا حدیث طالبانی کی دا دیر عظیم سعادت دی سنوڑی دا فخر او دا افتخار غٹ سبب او ذریعہ دا سمرا غٹا ذریعہ دا حدیث کے راضی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی دا حافظ قرآن مربلار دا قیامت کو رضوانی یہ مزیدار تاج بور پسر کریشی البس والدہ تاجا یوم القیام دا غیر آنگا دنیا دل مرد رانا تیز خلق و پریشانہ خپل خلو کی بدون ہوئی او دا حافظ قرآن دا طالب قرآن دا قاری قرآن مربلار تبا یو رقیبتی کے مزیدار کل تاج و پسر شی اے مسلمانانو راشی کہ دا عزت دا شرافت دا کرامت دا اکرام او دا اعزاز دا سر لڑی تاج دا قیامت سخت و رضوانی سرول غواری راشی بچیان تو مدرسوں کی داخل کی دا قرآن قاریان دا قرآن حافظانی کی دا دین عالمانی جوڑ کی
یو حافظ قرآن د قیامت په ورځ باندې د لسو هغه مسلمانانو چې هغوی په ایمان باندې وفات شوي وي الله پاک زموږ او ستاسو خاتمه په ایمان باندې کړي لیکن د ګناهونو د وجې نه د هغوی متعلق د جهنم فیصله شوي دي دا یو حافظ قرآن به داسې لس کسان په خپل شفاعت او سفارش باندې جنت ته داخلوي عمل کې زور نشته دی زمون عمل دومره طاقت نه لري دومره پاور نه لري چې د عمل د وجې نه جنت ته لاړ شو یو اثر د شفاعت او سفارش یو بزرګ وفات شو 200 کاله د الله عبادت کوي 200 کاله امنګ تاسو په کوم کې ورته ګډوډ دي سره 200 کاله د الله عبادت کوي ګورې بالکل نه کوي د نو وړي ګناه نه د غټي ګناه ارتکاب کوي بالکل صفا سوترا ډیټا دا هر څه کلیر صفا دي وفات شو دا غیرون د الله په محکمه عدالت کې پیش کړی شو خداوند متعال ورته ای بزرګدار ته وایا جنت ته وصل ګرځي او خپل عمل په زور بزما خپل عمل په زور باندې خبره ما دا کوله زموږ عمل کې طاقت نشته دومره زور نشته چې موږ جنت ته داخل کیږو وي خپل عمل ته وجه وجه 200 کاله مستع عبادت کوي خدای بالکل نو وړا نه غټه نو ښکارا نه پټه یو ګناه نه کړی وي ښه ورانه تاسو د حساب کوم حساب کتاب سره کوم چې کم نعمتونه ما درکړي کم احسانات نوازشات کرم نوازی میں دروازه کړی وي د هر نعمت په بدل کې د هر احسان په عوض کې څومره د شکرې په تور باندې زما عبادت کول پکارو فیصله فرشتو ته وسپارو هغه بدرین شي ابو جرګمار شي دغه وکړي فرشتي راځم شي فیصله وشوله وي صرف دی وی سترګي په بدل کې چې دې شکر ادا کړی شي 1500 کال مسلسل د الله عبادت وکړه 1500 کال مسلسل ای زمورونو زمونږ تاسو عمر د څومره وی عموما د تلوير شپته درمیان کې ډیر عمر کوم نوي کنه عمل کې زور نشته دی الله پاک بزرگ کار خوري کار دې خراب تر اوسه پورې تا دې سرګي شکریا ملانه ادا کړی دا ته ما دوستر کې درکړي پوزن درکړي وګونا غاخونا لاسونا په مختلف انظامونه دي هغه سره به څه ځانونه بدل بس سره چې لکه سړي زوړ نه پروانه بیا ورته خدای आवाज وکړو بزرګا دا راته وایا جنت ته څه د وجه دی جنت تبا ساده فضل کرم ساده کرم نوازی په توفیل باندې زم ستاسو مهرباني بولم اے خدای زما عمل کې عظیم رزور طاقت نشته دي کما خپل عمل وزن وکړو دا غي ټول مې وکړو دا غي زور مې وکړو زما عمل کې عظیم رزور نشته دي چې هغه دې ستړي شکریا ادا کړی خدای استاد فضل محتاج نایزان موږ د خدای تعالی د فضل محتاج الله دې په موږ باندې کرم فضل فرمایي لیکن دام یو سبب ذریعہ په وایي الله پاک چې په چا باندې مهربان کیږي الله په خپل فضل او کرم فرمایي مخامخات تناسب اختیاري او هغه چې عمل دي هغه خپل بچي ځان لپاره شفیع سفارشي جوړول نو ما د حافظ قرآن خبره کوله یو حافظ قرآن هغه د لسو کسانو شفاعت او سفارش راشي کله قیامت په سخت ورځ باندې ځان د جهنم د اور نه بچول غواړي ځان د جنت حقدار مستحق جوړول غواړي ځان کامیابول غواړي اصل کامیابی سره من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز څوک چې د جهنم د اور نه لري کړي شو جنت ته داخل کړي شو دا انسان کامیاب دی موږ سره خو د انتخاباتو د الیکشن فکر وی زبا صوبائی سطح باندې لیول باندې څنګه پاس کیږم زبا وفاقی سطح لیول باندې څنګه پاس کیږم الله وینا اصل کامیابی هغه خود آخرت کامیابی ده او کامیابی دا د جهنم نه لري کړی شي او جنت ته داخل کړي شي او جنت ته عمل کې زور نشته د زور خبره خو وکړه نو صرف یو سفارشي یو شفیع پاتې دی نو خپل بچي ځان لپاره شفیع سفارشي جوړول شي او دا شفیع سفارشي جوړیږي په دغه مدرسو کې خپل بچیان مدرسو کې داخل کتاب کې ما روایت دی
یو روایت راځي یو عالم به د سلو کسانو شفاعت او سفارش کوي. سلو کسان هغه سل کسان چې د هغو متعلق د جانم فیصلې شوي په حالت ایمان ورته مرګ راغلی وي. او بل روایت مې لیدلی دی یو عالم به د 400 کسانو شفاعت سفارش کوي. که ډېر غټ خاندان شي 400 خو نه زیاتېږي، نو هر کور د هر خاندان نه خواست کومه او د زړه د درد چې یو خاندان هر فامیل یو طالب ورکه مدرسې ته قرآن حافظ کوي، د دین عالم کوي، ځان لپاره د آخرت سرمایه جوړه کوي، د نجات ذریعه جوړه کوي. دا هوښیاري نه ده چې ځان ته ډېرې پیسې پیدا کړو، دوکانونه بنګلې جوړې کړو. نه، اصل هوښیاري زیرکي دانایي څه دغه ده، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار دانه هغه دی چې ځان سره حساب کتاب وکړي، دنیا ته د راتګ مقصد وپېژني او بیا د مقصد دپاره خپل کوشش وکړي او بیا وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه وړاندې کوم ژوند را روان دی د هغې دپاره عمل وکړي او د عمل دپاره غټه آسره غټه ذریعه ما درته وښودله، مفته نسخه مې درته وښوده. بس راشئ زوی مدرسه کې تعلیم کوي، مدرسو والا خو فیس هم نه اخلي، تاسو فیس هم نه غواړي، سکول والا خو فیس هم اخلي، په زرګونو باندې داخله فیس وي، بیا ماهانه فیس وي، بیا چې د امتحان فیس وي، دا د کتابونو فیس دی، دا پستانکې دي، دا ډینګې دي، دا پستانکې ډینګې تقریبا سالانه خرچه لاکو ته رسېږي. او بیا چې فارغ شي بیا په ګالۍ کوڅې وکړي ګرځي، جاب نوکري ملازمت هم ورته نه میلاوېږي. نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ دنیا و نہ آخرت. وہی نہ دین شو نہ ساتھی نہ دنیا شو نہ آخرت شو. او بیا په دوی کې ادب او د خلاف نه حقیقت کړه، حقائق الاشیاء ثابته او ثابت من حقیقت بیانو بیا ادب څومره بیا د ما خپل یو نو اورېدل خدای زما پلار مې وایي د پلار سره ډېرې پیسې چې دا مړ شي نو بیا د پیسې به تقسیم شي، زه ځان ته بیا ښایسته ګاډۍ واخلم. دا خو د هغې برکات کرامات، نو هغه برکات کرامات غواړي چې بیا ستا د مرګ دعاګانې کې خدایه دا پلار مې مړ کړي، دا مور مې مړه کړي چې میراث یې تقسیم شي، ما ته پیسې میلاو شي او ښایسته ګاډۍ کې ځان ته واخلم، عیش عشرت کومه. او که نه دا صحیح برکت او کرامت غواړي چې دنیا کې ستا د سعادت او ستا د فخر دپاره یو ضروري وي. دا څوک دی؟ د پلانکي مفتي صاحب پلار دی، معمولی خبره ده، پلانکی عالم پلار دی، د پلانکی قاری صاحب پلار دی، د پلانکی حافظ قرآن صاحب پلار دی. دنیا کې سعادت او آخرت کې سعادت، این سعادت بزور بازونه، این سعادت بزور بازونه ستانه بخشد خدای بخشنده. راشي خپل بچیان په دغه بې فیسه مدرسو کې داخل کړي، فیس درنه نه غواړو، نه په بیان درنه فیس غواړو، زه په درنه نه غواړم، مورین درنه نه غواړي، چا درنه وکړي په بیان نه د مدرسې محترم صاحب مفتي عبدالرحمن صاحب نه فیس غواړي او نه درنه بل ملا فیس غواړي. مفتک الذي یو ټکا یو انم درنه نه غواړي. او بیا هم چې تاسو دومره ناشفا سره ناشکره چې بیا هم شکریه نه ادا کوئ، شکریه ادا کول پکار دي چې تاسو زمونږ محسنین، تاسو موږ باندې عظیم احسان کړی دی. زمونږ بچیان هغه د جنت مستحق او حقدار جوړوي او زمونږ لپاره یو شریک سفارشي تیاروي. پکار خدا چې موږ شکریه ادا کړی دی، لیکن د شکریې په ځای باندې بیا بعضې بدبخت خلک وي، بعضې شقي خلک وي چې هغه د علماو د مدارسو د مساجدو بېخکني کوي، د هغو خلاف زهریله بیانات، زهریله خبرې، د هغو خلاف چې دی پروپیګنډې، د هغو خلاف چې دی بیا تحریرونه، کالمونه، دا خو ناشکري ده، ناصفاسي ده. خدای ته به څه جواب ورکوئ؟ دا خو د الله اولیاء دي. حدیث قدسي رب کائنات فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د اولیاءو سره دشمني شي زه هغوی سره د جنګ اعلان کوم. خدای سره جنګ کولی شي، د چا پلار هم سره نشي کولی.
یو بدبخت چې جنگ اعلان کړ خدای پاک څه وکړ خدای پاک چې د خاور سره خاورې ابراهیم د الله کور ورانولو فوج تیار کړو د الله په کور باندې حمله کوله الله پاک یو معمولی غونډه مخلوق ابابیل راولي دا غیزنه باندې درون حمله شروع کړې دا غیزنه د الله او هغه چې کوم بیبون وړه بیبون کوم خطرناک دي چې کوم هغه غټ د الله مخلوقات دي هغه در باندې راولي بیا به څه کوي د علماء دشمن مکوي علماء مخفه کوي علماء ته په سپک نظر باندې کتل دا په حقیقت کې قرآن ته په سپک نظر کتل دي رسول الله ته په سپک نظر کتل دي کتابونه لیکلي دي و چې په کوم ځای کې د عالم محبت نه وي په هغه ځای کې د قرآن محبت نشي راتللی او چې په کوم ځای کې د قرآن محبت نه وي په هغه ځای کې د رسول الله محبت نشي راتللی او چې په کوم ځای کې د رسول الله محبت نه وي په هغه ځای کې د الله محبت نشي راتللی او چې په کوم ځای کې د الله محبت نه وي ډېر حضرت امام احمد بن حنبل خبره ختمون نماز کې امام احمد بن حنبل رحمه الله ډېر عظیم احسان دې شوی څلور مزلونه دي او موږ الحمدلله د فخر په تور باندې د امام اعظم بن رحمت الله علیه مذهبین سره طرف ته راځم نومدارنګ یو بل مذهب دی چې د هغې مشر رهبر د هغې مقتدا او پیشوا امام احمد بن حنبل صاحب د سل کرتې الله پاک په خوب کې لیدلی دی د الله سره خبرې کړې دي د چې کله تهانه وي باري الله پاک سره په خوب کې خبرې وکړي د ځان سره یو قصد وکړو یو عزم وکړو کما سلام وایي خدای تعالی ولیدلو او خبرې ورسره وشوې نو زه به الله ته ای خدایه ما ته یو شی راوښایه بس چې تا ته درنږدې شم او ته زمانه راضي شي ته زمانه خوشحاله شي بس دا سوال به کوم او دا خو ډېر غټ سوال دی او امتحان هم شوی دی په امتحاناتو کې بعضې سوالونه لازمي وي او بعضې غیر لازمي وي لازمي غیر لازمي الف با اختیار وي عجیب عن احد الشقين نو هلته بعضې سوالات مهم وي بعضې غیر مهم وي امام احمد بن حنبل ډېر مهم سوال کوي بس د هغه خوشقسمتي وه د هغه سعادت و سلام وارد الله په خوب کې ولیدلو بلا کیف کما یلیق بشانه خیر دا خو اختلافي کېدی شي لیکن جمهور رائے دار خوب کې د الله دیدار کېدی شي کم چې په دنیا کې عدم وقوع هغه په عالم یقظه کې دی هغه عدم وقوع په عالم منام کې کېدی شي خیر الله تعالی سلام ولیدلو هم کلام شو ورسره ته خدای یو عمل یو سوال کوم خواص التماس یو شرع او خایا چې ته زمانه راځي ته زمانه خوشاله شي ورته ای احمد کته یقینا ما ته ځان راځي او ما ځان راځي او زما مقرب بنده ځان جوړول غواړي زه تا نه راځي او خوشاله شم زما د کتاب سره تعلق زما کتاب لولا کتاب امام احمد بن حنبل مجتهد فقيه د فقهاو د مجتهدینو کوم سوالات وي هغه د فقاهت د حکمت او دانایي نه ډک ورته خدای به فهم او بلا فهم بل سوال پیدا شو کله سوال کې موجود دي خدای به فهمي بلا فهم صرف الفاظ او کله الفاظ سره معنا نو الله ورته به فهم او بلا فهم دا الله د رحمت مظهر دی سبقت رحمتي على غضبي وکڅوک صرف زمان د قران مجید زمان د کتاب الفاظ د معنا باندې ځان پوهی کی و دا غیر مرادی دا غیر خوشاله او کڅوک د الفاظ نه بعد په معنا باندې ځان پوهی کی ما فهم دا غیر مرادی دا غیر خوشاله اے عزیزانو کله ځان د خپل اولاد نه الله رضا کول غواړي خوشاله کول غواړي ځان خاصان خپل اولاد خاصان مقربین خداوند متعال جوړول غواړي راشي خپل بچو باندې د الله کتاب وایي د الله د کتاب الفاظ بیا د هغې معنا زده
ذکر علماء کی قرآن شریف په هر کلمه وو مسلمان باندې یسوع حقونه لري رومبه حق هغه ایمان وروړي چې هغه په قرآن باندې ایمان وروړي الحمدلله تاسو ټول الحمدلله وایي ټول په قرآن باندې ایمان وروړي دا الحمدلله والا تر ورناس وایي چې الله فرمایي زمون په عقل کې راضي او کنه راضي زمون سمجھ کې راضي او کنه راضي زمون ور باندې ایمان دي دا عقل خبره ذکر کوم باندې خلکو باندې دا عقل پرستی او د خواهش پرستی غلبه دي هغه د قرآن شریف د حدیثو د فقه هر حکم ته د عقل په ترازو باندې د عقل په زاویه باندې ګوري و دا په عقل کې راضي دا د منور ور دي دا په عقل کې ناراضي دا د منور ور نه دا مؤمن الذين يؤمنون بالغيب ما غاب عن البصر ما غاب عن العقل ما غاب عن الحواس فطول بعد إيمان أصل مؤمن بيتوي مرمبه القرآن الشريف حق أبا قرآن بعد إيمان رول والحمد لله زمان طول إيمان أو زين القرآن الشريف حق داغي ألفاظ بكبل الفاظ بكبل تاسو څنګه بډاګان تاسو ورته اسنتي خفر شي ازمن طرف یو متل دی چې وي د شپېتو شي د وشتو شي د شپېتو شي د وشتو شي تاسو باندې فاطمه دی راځه ول مومن خان اصلي نو د خپل بچانو باندې کوم د قران مجید حقوق دي نو دا غي د پاره په اماده کې چې د قران مجید حقوق ادا کړي الفاظ ذکی او د الفاظ نه بعد دریم حق د قرآن شریف داغی په مطلب باندې ځان پوه کوي او د قرآن شریف په مطلب باندې انسان ال پوهیږي مشایخ علماء کرام تشریف فرمایي صرف نحو چې کوم په هغه مدارسو کې یو تعلیمي نصاب کې منهج کې اصطلاح دا کوم کار کې د دې ترتیب روان دي دا د قرآن د لپاره چې انسان په قرآن باندې پوه شي دا داغي لپاره یو مضبوط لاره ده وسیله او ذریعہ ده نو ځکه زمونږ اکابرین علماء دیوبند الله پاک دې داوی په قبرونو باندې کروڑ رحمتونه وره الله پاک دې داوی قبرونه د جنت د باغچونه باندې چې جوړې کړي هغه د ترتیب جوړ کړی لازمه طلبه عزیز لازمه مسلمانان لازمه وړه بچیان په قرآن باندې پوه شي دا غي د پاګل ترتیب دي او دا یو غټ نظام دی هغه نظام کې د مدرسې او د قرآن شریف الحق بیا دا غي نه بعد پاګل باندې عمل کوي نو څو طالبان ورته طالبان ورو ته خبره کوي عمل وکړو ځکه علم او عمل مني دار طويل مخد علماء ډیر زیات فضائل او مناقب خوبیان فضیلتونه بیانو لیکن کله چې عمل نه وي ته نشته خیر شدید فعن صفصفه بالکل خالی میدان دی ته نشته العلم بلا عمل وبال علم د عمل بغیر وبال دی درد سر بیا د هلاکت ذریعہ ده او عام مسلمانانو ته مزه مخکوري مونږ په کسانو ته خبره کوو او عمل بغیر د علم نه نشي کېدلی ځکه اول به چې معلومات کې راغلي نه بعد به چې عمل کوي عمل به درجه لري العمل بلا علم ضلال او عمل بغیر د علم نه گمراهي ده فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون کنه پوهیږي د علماو معلومات کوي تاسو ته مسلمانانو علماو سره تعلق جوړ کړئ دوی نه د دې متعلق معلومات حاصلوي نو بیا تاسو عمل هغه د هدایت عمل وي او کنه خپل نظام شیخان او مفتیان جوړ کړی وي او په خپل ځل باندې خواهش باندې رواني نو بیا العمل بلا علم ضلال بیا غضب غریدا والجمع بينهما كمال علم او عمل بالبيان کې جمع راشي زمورونو طالبانو بیا انسان کمال درسي الله پاک تاسو کمال ته ورسئ دا تقریب چې منعقد شوی جوړ کړی شوی دی دا د امتحاناتو نتایج په سلسله کې زه خپل طالبانو ورونو ته چې مهنت باندې یو ځای ته الله رسوي بغیر د مهنت نه سمون کیږي دا الله قانون دی دا الله عادت دی دا الله د طریقه ده چې بغیر د مهنت نه الله پاک ته علم نه ورکوي متن کافی کې یو شعر دی دا غي او پکړه می سره دا والجنون
ودې لیونتوب چې د مختلف اقسام دي پای کې یو قسم داري او یو سړی مهنت نه کوي بغیر د مهنت نه د الله نه علم غواړي خدایا ما ډېر غټ عالم شي او مهنت نه کوي او ډوډۍ وخوري بس بیا چې سم ولګي نه د استاد خبره په غور باندې اوري نه مهنت کې نه مطالعه شته نه تکرار شته نه د امتحان لپاره تیاری شته عند الامتحان يكرم الرجل او يهان اوس په پدې نتایج اعلان وکړي چې څومره وګو کې څومره د ډوډۍ خوړل او څومره د مهنت کړې دي ځکه مایل تاسو نور ما ورور سختي خبرې نه کوي ګوره دا خلک چې کوم عوام دي مفتي الرحمن چې څنګه کې دې لپاره نه کوي چې تاسو ډوډۍ خورئ بس به کوم خوبونه کوي نه د امت فکر شته نه د کتاب فکر شته دا پیسې راټولول او د خلکو نه پیسې رسول دي زیات زور غواړي مسلمانان چې تاسو باندې خرچې کوي دې لپاره چې تاسو په مستقبل آینده کې د دین او خادمان جوړ شي او تاسو د دوی د سرلړۍ لپاره د دوی د فخر او افتخار او ویاړ لپاره سبب او ذریعہ جوړ شي دا باندې چې مهنت وکړي بغیر د مهنت نه کیږي امام محمد رحمه الله زموږ یو غټ امام تیر شوی چې ډېر مهنت وکړي ډېر مطالعه وکړي امام محمد صلی الله علیه وسلم چې ډېر غټ پندو او خستم عموما چې کوم غټ انسان خوب زیات ورني حضرت رحمه الله د شکل خوب ورغه مطالعه دوران کې نو هغه وته ځکه په نقل حرکت سره قوم چې هغه متحرک شي خوب اخادي پوشي بیا ولاړې په دوران کې خوب ورغه شاید حضرت دا څه کې ویلو براوړه بیا به په ځان باندې واچوي بیا چې خوب ورغه موږ ته لګن تاسو لګن ته دا به وګورئ ډېر په دې کې وایي چې زما خوب ختم شي قرباني مهنت چاته حضرت دا ویلي وینام الناس اعتمادا علینا نام الناس اعتمادا علینا خلقو من باندې اعتماد کړو د شي اے زما ورونو طالبانو تاسو باندې مور او پلار اعتماد کړی قوم قبیله خپل محترم استادانو خپل د علاقې خلکو در باندې اعتماد کړی دي او په دې اسرا ورزو باندې سرګې پلار دي داغو امیدونه تاسو سره وابسته دي زمون بچي برابر کل عالم موجود او ته چې ورشي بیا بالکل لم يبود شي په ورلزي بیا به د قیامت په ورځ باندې خدای په عدالت کې ستا د مور او پلار ستا د عزیزانو قریبانو چا چې در باندې خرچې کړي دي د هغو به لاس ستا په ګریوان ګیره څنګه ځان خلاصي ځان خو نشي خلاصولی وایي نام الناس اعتمادا علینا بس آخري خبره معذرت سره بیا انشاءالله اجازه درنه غواړم علامه زاهدي صاحب قصه یې کړې ده امام محمد صاحب رحمت الله علیه وفات شو چا خوب کې ولیدلو ورته یا محمد ما فعل الله بك اے محمد الله پاک تاسو سره معامله وکړه او ته کله چې زه وفات شم زمارو د الله بارګاه کې پیش کړی شو نو الله رب یا محمد لا اعذرك الله اے محمد تا ته عذاب نه کوم ولا عذاب نه کوم وذکر ما تا ته چې د علم ما تاسو د دین پوهه درکړې ده ما تاسو علم درکړې دي او چاته چې زه د دین پوهه ورکوم چاته چې زه د دین سمج ورکوم چاته چې زه د خپل علم ورکوم ما غته د خیر اراده کړې وي و من یرید الله به خیرا ما روایت مبارک لوستي و چاته چې الله پاک د خیر عظیم د خیر کثیر تنمین او تعظیم لپاره اراده وکړي الله پاک د دین پوهه ورکړي او چاته چې زه د خیر اراده وکړم هغه ته عذاب نه ورکوم اے محمد بس تاسو عذاب نه کوم ما معاف کړي زما ورونو ښه علم چې انسان ځان مضبوط عالم جوړ کړي دا د نجات ذریعہ ده د مغفرت خداوندی یو غټه اسره وسیله ده د حضرت امام محمد رحمه الله د مغفرت داغه د بخشش اعلان کیږي د مضبوط علم د سره عمل ورسره او اخلاص او نیت برکاتو صفات کې موجود د دې وجه داغه د مغفرت اعلان کیږي نو تاسو نو تاسو د خپل اکابرین مشرانو یا تاسو کول غواړي او داغه په نقش قدم باندې تل غواړي صرف په دې نه کې زمونږ اکابرین هغه صرف زبانی چې خرچي ده صرف په نارو باندې خو نه کېږي نه د عمل ضرورت هم دی لکه دا کابینین او مشرانو تاریخ دا جوړې کول غواړي او ځان یو منزل یو مقام ته رسول غواړي محنت وکړي د
خالق کائنات په بارگاه کې لاس په دعا باندې الله دې چې ټول پاشي په امتحان کې یو فعلی راغلی چې کوم ملګرو ښه نمبر یې اخیستی د انعام نه مخکې زه هغوی ته د زړه د تل د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې کوم ملګرو کمې نمبر یې اخیستلي نو هغوی دپاره دا یو درس عبرت دی سبق عبرت دی چې دغه نور ملګرو نه عبرت واخلي هغوی محنت وکړي الله پاک دې هغوی ته بیا د محنت توفیق ورکړي الله پاک دې د مفتي عبدالرحمن صاحب مولانا فتح محمد صاحب د نور چې کوم استادان دي نظامي ده او دغه مدرسې سره کوم متعلقین مسلکین خلک دي څوک ورته تعاون کوي الله پاک دې هغه ټولو ته جزای خیر ورکړي او کوم مشایخ کرام چې راغلي دي الله پاک دې دوی ته حیات طویله ورکړي طویل دراز ژوندي ورکړي الله پاک دې دغه نعمت زموږ نه اخلي ځکه دا علماء کرام ډېر عظیم نعمت دی دوی قدر وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نن بیا د پرشان د تکبیر په زمزمه نن بیا د پرشان د تکبیر په زمزمه سره معجزه د فدا جانان حمله پرونی د شورا په غیږ پرونی د شورا په کې سبق د عبرت ورکړو پرونی د شورا په کې سبق د عبرت ورکړو په بلې کو اورنه او جهان په تماشا ترې اخل انتقام زلمی لا ډېر شته ترې اخل انتقام زلمی لا ډېر شته خلاصه به ترې نشي دا مغروره امریکا ستړی د له جنګه نور د تښتې لارې ګوري ستړی د له جنګه نور د تښتې لارې ګوري کوه نظام زیرې په امت مسلمه او نن بیا د تورې شرنګ د تکبیر په زمزمه جزاک الله خیرا دا د علم او عرفان ځلانده څهره شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی نجیب الله صاحب ادام الله حیاته الله دې د شیخ صاحب په عمر کې برکات واچي انشاءالله اوس به په زر وخت کې تاسو ته نتایج بیانېږي د نتایج بیانولو لپاره بلنه ورکوو محترم مولوي حسین احمد صاحب ته چې د میز خطابي لور ته تشریف راوړي او نتایج په مختصر انداز کې بیان کړي.